بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة حق القرآن مفصل. قاعدة حق القرآن مفصل کی 56 نمبر صفحہ راوړوي. تختی نمبر 5 تنوین. تختی نمبر 5 تنوین. په 5 نمبر سبق کې د جیم شین یا مخرج ویل شوی دی، نن مد کاف نه ویل کیږي. आवाज راکړه. کاف دو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن 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 قاف دو زبر قن قاف دو زیر قن قاف دو پیش قن 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 خادو زبر خن خادو زیر خن خادو پیش خن خن قن خن غین دو زبر غن غین دو زیر غن غین دو پیش غن 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 حادو زبر حن حادو زیر حن حادو پیش حن 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 عین دو زبر عن عین دو زیر عین عین دو پیش عن 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 هادو زبر هن هادو زیر هن هادو پیش هن 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 هن. طالبه ما ته وګوره، د تنوین په سبق کې اخري حرف همزه ده. اخري حرف کوم یو دی؟ همزه. چې همزه په قرآن مجید کې راشي او په دې باندې دو زبر راغلي. څه پې راغلي؟ دو زبر. نو کله کله دې سره الف لیکل کېږي او کله ورسره الف نه لیکل کېږي. کله ورسره الف لیکل کېږي او کله ورسره الف نه لیکل کېږي. چې په کوم ځای کې ورسره الف ولیکلی شي اومم په وقف بالابدال کېږي، او چې په کوم ځای کې ورسره الف نه لیکلی شوی اومم په وقف بالابدال کېږي. خو د الف په حالت کې به ورسره د الف په جوړ کې نه ویل کېږي. د الف په جوړ او په روان کې نه ویل کېږي. आवाज راکړه. همزه دو زبر ان همزه دو زیر این همزه دو پیش اون ان ان اون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته.